چې هغه راشي و تاسو ته خپله وینا وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خان شهید د 50م تلین د لمانځ غونډې د دې پرتمینې غونډې ګران مشر محمود خان اڅکزی په سټیج ناست د پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو او د جنوبي پښتونخوا غړیالي ولسه ستاسو د ټولو په اجازه زه د خیبر پښتونخوا د ټول ولس د خیبر پښتونخوا د پښتونخوا ملي پارټي د ټولو غړو له اړخه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د هغه مبارزې د هغه عظمت او د هغه کړنو ته ټولو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. ملګرو دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا نه د پښتونخوا ملي پارټۍ سینیر ډیپټي چیرمن ښاغلی ارشد خان هم راغلی و. د بده مرغه هغه ناجوړه دی، د هغه له خوا نه هم د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او تاسو ته خواست دی چې که وس هم کېږي د هغه د صحت او روغتیا دپاره دعا هم وکړئ. ملګرو تېر کال په دې نننۍ نیټه موږ څه ژمنې کړې وې د خیبر پښتونخوا ملګرو. امکان لري موږ هغه خپلې ژمنې ډېرې نه یې پلي کړي، خو ډېر د خوشحالۍ زیری دی چې نن په خیبر پښتونخوا کې چې دلته تاسو راغونډ شوي د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې به د دسمبر د میاشتې په دوران کې د خان شهید تلین لمانځلی کېږي. نن هم په درازنده، مردان او چارسده کې د خان شهید تلین روان دی. دا به د درازنده نه واخله تر سوات او شمالي وزیرستان او بنو پورې دا میاشت د خان شهید تلین د پښتونخوا د خان شهید د تلین د لارې د پښتونخوا ملي پارټۍ پیغام خپریږي. مشرانو د ګران مشر په اجازه زه به خپل دا لنډ مجلس خیبر پښتونخوا ته وقف کم. پښتونخوا دا لفظ په 15مه پیړۍ کې د یوسفزي پښتونخوا سټیټ نه وروسته په سیاسي توګه چا نه دی استعمال کړی. په لومړي ځل دا لفظ خان شهید په سیاسي مفهوم کې په کار راوړ چې د پښتنو تقسیم شوی وطن د هغې شناخت خپل ولس ته ور وپېژني. د دې وروسته چې بیا کله خیبر پښتونخوا صوبه جوړېدله، زما یاد شي چې کله موږ په پیسو کې وو په موږ پورې به ډېرو عزیزانو پسخندې کولې. په دا جنوبي پښتونخوا کې به پښتونخوا ته پښتونغوا وې، موږ په سیند کې وو موږ ته به پښتونخوار وې. خو د هغه مشر خبره که هندو یم هم به زما په لار ځې. دغه پښتونخوا تا ومنله نن په ویاړ کې. نن د بده مرغه دا خبره امکان لري سمه نه وي، خو زما زړه درد کوي. زه یو څو خبرې کوم. خیبر پښتونخوا د وسایلو هم ډکه ده او د مسایلو هم ډکه ده. خیبر پښتونخوا د خپل استعمال له 15,000 میګاواټه زیاته بجلی پیدا کوي. نن موږ د بجلی په بحران کې ګیر یو. خیبر پښتونخوا ټول پاکستان له اوبه ورکوي. دغه اوبه مشر خبره کوي چې چا ولې، خو په دغه اوبو کې پښتونخوا خیبر پښتونخوا له 8 سلنه ورکړی. دا بېله خبره ده چې ګران مشر محمود خان اڅکزي د اوبو د 92م دغه ریکارډ دغه معاهده په پارلیمنت کې سری کړې وه. بیا په وخت تېرېدو سره د بنو په جرګه کې ګران مشر محمود خان اڅکزي چې په خپل زیار دا جرګه جوړه کړې وه، دلته خلک خبرې کوي، هغې له زه وروسته راځم. بیا هم دغه خلکو چې د 8 سلنه یې منلې وه د بنو په جرګه کې په دغه دستخط وکړه چې دا ناروا ده. ته پرون روا په حق وې او که ته نن په حق یې. مشرانو
تاسو ټولو ته معلومه ده چې د منځنۍ پښتونخوا فاټا چې ورته وایي د فاټا ولس په پارلیمنت کې د نیمې نمایندګۍ نه محرومه شه د ملکنډ 14 ضلعې د ادبیار د ټیکس په مد کې راغلي نن خلک راوتی دي وای موږ په خیبر پښتونخوا کې ټیکسونه ختمو په ملکنډ ډویژن کې د سوات خلکا د ملکنډ خلکا په دا یو خبره سر خلاص کوي ستاسو یاد شي تاسو به ویل چې د محمود خان اڅکزي د فاټا په انضمام کې کار څه دی اوس یې درښایم چې څه کاري دی دا نن چې راوتي او تاسو ته دروغ وایي چې موږ ټیکسونه ختمو د دې ټیکسونو لګولو په ګناه کې پرته د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزي نه تاسو ټول شامل یاست دا ګناه یوازې محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن نه دی کړی نن خلک رالوتي دي په جنوبي پښتونخوا کې کله چې 2 دسمبر راشي څوک په یوه کوڅه رواني یو جلوس وباسي څوک په بله کوڅه رواني بل جلوس وباسي دا د چمن پر لت دا کرخه دا یوازې دا اڅکزي او دا اڅکزي د نورو شاخونو په سینه نه ده راښکودل شوی دا د کاکړ په سینه نه ده راښکودل شوی دا د پښتونخوا په اوږو کې د منګلو د وزیرو د شینوارو د مومندو د مامون دا ټول خلک کم صورتحال چې په چمن کې دی دغه صورتحال په خیبر پښتونخوا کې په دا خطه کې دی عزیزه ته چې دلته راغلی دلته کوڅه په کوڅه ګرځې همت وکړه موږ شلته نه یو ته لاړ مامون را پاسوه ته لاړ وزیر را پاسوه ته لاړ بنګش را پاسوه ته لاړ منګل را پاسوه دا لکه څنګه چې ما وویل چې کومه خبره حق او محمود خان اڅکزي په ژوند کې داسې خبره نه کړې نه د پاکستان د سیاست په بنیاد نه د جمهوریت په بنیاد نه د آئین په بنیاد چې هغه سبا چا نه منلي نن یې درته وایم چې ټیک دلته قرار شه راشه موږ ډېر لګیو بل اوس یو سنیټر لګیاو د دیر چې په جنوبي پښتونخوا کې زموږ د پلاني او پلاني سره اتحاد دی سنیټر صاحب ته هلته یو هغه انګریزي کې چې وایي سوکالډ شریک چیرمین هم لرې تا کې دومره همت نشته چې د یونین کونسل جرګې لی راولې ته دلته راغلی دا خبرې کوې د خیبر پښتونخوا ولس تاسو باید په دا خبره سر خلاص کړئ چې د پښتونخوا د نامې نه راواخله د پښتونخوا د وسایلو پورې که ستاسو د حق خبره چا کړې ده هغه خاني شهید کړې هغه پښتونخوا ملي پارټۍ کړې هغه محمود خان اڅکزي کوي دا نور ټول دروغ دی نو ټوله دوکه ده د خدای په امان